بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها. ما تلک برو ګوري جی غلام بغیر د اجازت د مولانا نکاح نشي کوله د عمل تمخ کې ویلیو نکاح کېږي. اوس مسله دا ده اشیاء لګتاو کا یو غلام دی د مولا په اجازت باندې نکاح وکړه نور امتاو کدا خو خراب کو وازای کول دي تش ګوري به وره لکه یو غلام د مولا په اجازت نکاح وکړه نو وس بد نفقې څه کیږي د خزې د نفقې نو مسله دا ده چې دا خزه به خرچه کوي خرچه قرض بار چرلی او بس به د خاون غلام نو وصولی کوي حتی غلام به خرڅيږي او کوم قیمت یې کې به د خزې نفقه پوره کیږي په ارسه به ګورئ وإذا تزوج العبد کله چې غلام نکاح وکي حرتن یو حرې خزې سره فنفقتها نفقه د دې خزې دا بدین وی په غلام باندې بسر سره درې د په قرضې حسابيږي یو باو فی ادا په باغې خرچه کی نه نفقه کی خرڅيږي او معنا وې دا تزوج معنا د متن دادا چې کله نکاح وکي په دند مولا ځکه چې مولا اجازه نه به خو نکاح موقوف ای او به مولا ته مولا باندې سره وسلم نه دلته مولا تم نقصان دی غلام ورل خرڅي لانه دین ذکر نفقه دین دا وجب فی ذمته دا واجب د په ذمه د غلام دا دغه دلیل چې دا غلام تاسو ولې خرڅوي وای ځکه په غلام دین رااله د غلام په ذمه او قانون دار چې کله په غلام دین راشي به خرڅيږي نو لوجود سبب سبب د دین موجود دی چې هغه قضیه کړي نکاح اوس اعتراض الګ دی خرڅول د غلام کې هم مولا ته نقصان دی یار دغه ملک ختميږي غلام مالی نقصان دی مولا ته کنه جواب دا دی دا نقصان من مولا ته ځکه ورکو چې هغه اجازه ورکړي دی نکاح وقد ظهر او ظاهر دی وجوب د دین په حق د مولا کې مولا اجازه ورکړي فيتعلق برقبته تعلق د دین به د رقبې د غلام سره غلام به کې خرڅ کو کدین تجارت فی العبد لکه غلام تک څوک وای تمادون شولې تجارت کوا او غلام تجارتونه کوي قرضونه پی رواوړي دلته دا حکم دی چې مولا یا خود دې غلام قرضونه خلاص ک او یا پرې د چا وای ځان لغرض کی خپل قرض وصول کی دلته دا حساب دی دلته ول نکاح کی اجازه ورکړو او دا کوم مثال چې باینه وایي کې تجارت کړي دوړو کې قرضونه راځي په غلام کدی نه تجارت فی العبد تاجری لکه دین د تجارت را شفا غلام باندې کوم چې تاجر وي د مولا د پاره ولو البته مولا دا جایز ده حق تشتري چې غلام زنه خرڅو مخه خزي کما نفقه ستا لازمیږي هغه به زه در کوم کنه ما ته غلام خپل هغه سالم پاتې شي ولو مولا له جایز د یفتدیه چې فدیه ورکی لأن حقها خزانه نشي ویل چې نه غلام به خرڅه مال به نفقه راکې بيستا کار نفقه سره دغه زه در کوم کنه ځکه حق د خزي بنفقه کې دي لا فی عین الرقبه نه پین رقبه کې چې دا وو کې دار له خرڅ کې ولو ما تلعبد ملي صدقه مولا غلام کمل شو او نفقه لا خزي ته نه د ملاو شوی د کال دو کالو نفقه ختمه کا وخت ما ویلو کنه سیلا ده او کمل شو غلام سقطت ساقطيږي مولانا به مؤاخذه کیږي زر کو ته به راکې وکذا هم دغشن اذا قتل کدا غلام قتل شي څوک قتل کی فی الصحیح نو صحیح روایت ده چې وسبم د مولانا مطالبه نه کیږي وجه ولا پرون من ویلی ونه به وری لانه سلتون سله د موت سره ختميږي کدا واهب ملشي او موهوب له ملشي دا څه کنه امام کرخی رحم الله په دې مسله کې اختلاف دی او غلام قیمت به مولانا خستل کیږي خزینه نفقه په باغی کې پوره کیږي
خو سید غره کوم چې مونږ ویلو و اذا تزوج الحر امتن لکبر وګوري وسره الټا کوي یو حر سړی د وینځ سره نکاح وکړه نه دغه وینځ نفقه به د حر وی کنه نو ما ته بر ګوري ټول دا مثلا مخکې نکاح کې تیر شوی و نو کچري احتباس وو نفقه به وی ځکه علت د نفقې څوک دی احتباس او که احتباس نو نفقه به نه احتباس وو نو څه معنا کچری دی مولا دا وینځ د خپل خاوند تور پرې خدله زما خدمت مکه وازه د غسر شپې کوا وس احتباس ته نفقه به وی او که مولا نور پرې خدله شپې ته نه احتباس نشتا به نفقه نه وان تزوج الحر کنیکاو کی غلام اما آزاد امتن صرف بواها او به زی ور کی دی خزتا مولا د خزی ماهو د خاون سره دغه منزلن دغه منزل ته جزال ته زی استا شو شپکوا وتی کی بدی فعليه النفقه نفقه بلازمه وجه سبب د نفقه موجود شو لانه تحقق الاحتباس احتباس متحقق شو وان لم يبوئها او کچری دا مولا زیو تبویونه کی ها دی وینځ ته د خاون سره نو فلا نفقه لها ولی لعدم الاحتباس الګ تبویه چاته ویل کیږي دا خورته لګو یار هغه ما تاسو ته ویل چی خزه خاون ته روپری دی او دامنس کی ازغه نه جوړیږي اړو کې خلل نه جوړیږي والتبویه و یخلا چې تخلیه راشي بینه د خزه او بینه د خاون ترمنځ په منزلي په منزل کې دواړه ځان لشي ولا يستخدم او خدمت نور نه غواړي ولو استخدمها بعد التبويه ملي شپ دام منګ ویلو که دین کې مل د نکاح کې ویلو تبويه ورکړه او به ورته ویل چې پرېده تبويه نور ما خدمت کوي څوک د خدمت نشتا او بس خدمت شل تم نکاح کې ویلو کا ځکه تبويه لازم نه ده چې وکړه وس وسرا له وسې نشي خدمولې دا د غیر لازمه ده ځکه دا تبرع ده د ترڅومره شوی و شوی نور واپس ختمول شي ولو استخدمها کشری خدمت وختلو مولا د وینځنه بعد التبويه نسقطت النفقه اذ احتباس ختم شو نفقه ختمه لانه فات الاحتباس احتباس فوت شو التبويه غیر لازمه الک مولا دا کول شي چې تبويه ختمه کی نو ما درته جواب کړو چې دا تبويه دا څه لازمه غونه د چې قسم دی ودی کو سن ختميږي اوري کنه ختميږي کنه ختميږي دوسانو سمسر دی دا اوس په کوونه ډنګي د منډول نه دي ګورې وتا علامه مر فی النکاح کې در شویو ها کده سیوا کله دې ماته ګورې خو هم تباہ او برباد کا چې کله کله دې خدمت غسلو نور یو تشبیه تبریخي وا دې سره تبویه نه ختميږي ولو خدمته الجاریه کچره خدمت کول مولا د مولا د بار جاریه احیانا کله کله من غیر استخدامها بغیر د دین چې مولا د غینه خدمت وغړي لا يسقط النفقه نفقه نه ساقطيږي ځکه دا خو تبویه ختم نه کړه لاس کله کله خدمت خلک کوي لانه ځکه مولا چې دی لم يستخدمها طلب د خدمت خو ته نه دی کړي غي ول خپل کوي چې موږ وایو تبویه ختم شو ولا واپس کړه ليكون استردادا چې به شي دا استرداد تبویه رج دا څنګه ده والمدبره ام الولد في هذا كالامه مدبره او ام ولد په دې مسله کې د وینځي په شان دي څه مطلب چا د خپل مدبري نکاح د چا سره وکړه یا د ام ولدي نکاح د چا سره وکړه نو کتبویه وا نفقه په خاون لازم ای کنه ونو نه به نه پیږي پی مکاتبي حکم به بدل لګا په خبره پیږي کنه حيث تجب له النفقه اغير بار بار هل نفقه واجبيږي ځکه غینه مولا خدمت نشي غستلې فصل برګوري لکه تر اوسه پوری د نفقې د اول جز بیان او چاغه خرج خوراک دی منګ ویلیو نفقه درې شي نوم دی خوراک سکا خزیره برابر ول او سکنا برابر ول او لباس یو تیر شو کنه نسل کې د کل نوم دی کا تسمیه الکل باسم الجز نفقه دا ټول نوم دی او تر اوسه پورې خاص نفقه بیانو خوراک
نو اوري مساله ټول برګوري خاون باندې لازم نه دا مساله ده چې خزل به علاهیده کور ور کوي ښا علاهیده کمره دا په لازم ده دا د خزي حق دی وعلى الزوج بخاون لازم ده ايس کنا چو سي هذا خز في دار مفردة په کور ځان لکه ليس فيها احد چې نه به د کور کې څوک من اهله د دې سړي د اهلنا هغه خز کور کې در سنور موسیقي کور یې د خاون ښا خو خزه وای چې راسه نه به وسیږي څوک نه به وسیږي او کوئی راسه وسیږي اجازه ورکړي ټیک ده نور خبره را روانه ده انتظار وکوي الا ان تختار ذلك مگر دا چې خزه څوک ورګي چې دا د راسه وسیږي بس به ټیک ده یعنی استابلار دې مرا سره وسیږي سامور دې وسیږي به صحیح ده لئن السكنه چې دا ولی لازم ده وای جی من ویلو کنه کفایت د خزه بخاون لازم دی چې د خزه د ضرورتو لپاره خاون کافی شي او د خزه کفایت او ضرورتو کې داغي اوسیدلم دي څنګه چې نفقه وا اوسیدلم دي ځکه سوګنا چې من کفایتها دا خزه د کفایت لدا فیجب واجب دا خزه د لپاره لکه نفقه چې څنګه د خزه د لپاره واجب وا وقد اوجبه الله تعالی اول ورا دا سوګنا الله واجب کړی دا او د نفقه سره یو ذکر کړی دا د بقرت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې دي اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم دوړ یو ذکر کړی دی ښا د دوړ حکم سره یو دی وقد اوجبه الله او الله واجب کړی دا هو دغه سکنا الله تعالی مقرونا بالنفقه او یو ذکر کړی نفقه سره یو دغه سره واجب کړی واذا وجب حق الله کله چې دا سوګنا واجب شولا بتور حق د خزي بتور حق د خزي د بار واجب شو کنه نو حق دې که څوک ځان صبرې دي ټیک د کني بری دي څوک به زور زبردستی نشي کولای دا بم در سره وسیږي دا بم وسیږي اگر چې کور د چای خاون وي د خاون دا جملې دا شرعن غیر معتبر دي چې زما پلار او مور ته ځان سره پرې دي ځته نه پرې دما بے غیرت چې خزر کړي اوس بوله ورکه دا خبرې دي غلطي دي مور بلار باندې دومره مهرباني بل کور لونی سا او چې ته له مزدور پیدا کا ته زما د مور بلار خدمت نه کې زما تاسو نه لګي ساده مور بلار خدمت لته راوسته دا د الله په حدود کې تجاوز دی کله خپل کوي ډیره خره ثواب ورته ملاويږي زور زبردستی نشته لري ټول اوس دي د خواخ اوس خرنه تاویږي غریبه دا غي ظلم او زیته سره دی ملګری په خبرو پیږي کنه دواړه کارونه وړاندې کله دا انګور د خواخ یو سخر سره زیته کوي خو به لیکه کنه نه به کوي هغه مطالبات هم ټیک نه دي موږ لخپې کې منډاو چیرې له وکاو دا وکړه خادم خو نه د زنو کار خو کوړه ما خدا د خدمت د پاره کړی و خلک لا دا خبرې هم کوي ما خزه کړی و خدمت د پاره دا غټ دله دی چې دنه کار نه کوي نو ما د خدمت د پاره کړی و دا غټ دله دی ښا شرعاً دې ته شری دله وای یا شری دله دا خزه خرده چې دې خدمتونو لکه وایي کنه خزي حقوق معنی کراله خزه چې حقوق مې راکا کو نه بم ډانګي درو منډي ډانګي هم نه ډانګي وګوره لکه نور خبر به سکو یو خبره لګا نیمګړې باتې لکه واذا وجب کله چې واجب شي حق له د خزي ليس له خامل لنه د جایز ايو شریکا چې شریک کی غیر د خزینه فيه بل کور کې ور سره ولي لان ذکر د خزه چې تتضرر لتضرر ملاويږي به په غیر باندې چې دې سره وسیږي خیرم دې کنه فإن دا خزه چې دا وجه سره یار دې تضرر ولې دی یار وجه دا چې دې سامان بغیر محفوظ وي کنه خلک ور سره وسیږي دا څه ده کنه دویم دا چې د خاون سره کوم معاشرت کوي خځه او خاون کوم ملني هغه نه کیږي پڅنګ یو بل نه چپیلی یو په سره کوي کی یو دې غر کې نه تل څه کار دی وګورئ فإن دا خځه چې لا تأمنو دا پر امن نوي علامت یا بخلو سامانونو باندې ويمنوها من کوي لرا دا اشتراک من کوي ان المعاشرت چې دا معاشرت وګړي خپل خاون سره ومن الاستمتاع او د خاون نه فایده والی او خاون ته را شماوتي کله به څوک سره را دن کی
ها الا ان تختارها خپل حق دې کرا خزه غوړه کی چې ما سره څوک وسیږي د حق کزما پامال شم خیر دې به ټیک ده لأن دي وخرا كذا راضي ده بانتقاص حقها د خپل حق پناقص کېدل سیده وإن كان له ولد من غيرها مليسب کشري د دې سړي بچی دي د بلې خزینه او خزه وې دام ځان سره پرې د منو حق دی خلک وې څومره ظالمه خزه رګوري څومره ظالمه ده کور کې ځان سره د بلې خزي بچیم نه پرې دي ظالمه نه ده حق دی دا یې نه یاد لې چوي نه پرې دم او بچو له نور ځې بل ځې پیدا کی کنه یعنی دا وته وې سي ټیک درا دي دې بچو ایمان بل ځې پیدا کړ یو ځو سنو وسې کم دا څه شرارت نه ده دا څه بد کار نه ده نه شیطانت دی دا غین حق دی وإن كان له ولد كشريد سليد بار بچي من غير دبل خزينه فليس له خزي لك دا شی وانوري فليس له نشتر سليد بار نه حق نشتري سليد بار ايوس کنا چو سي هود دي دازوي وسي ما د دي خزي سرا لما بينا وجه ولم بیان کړل چې دا د دې حق دی الله پاک ور کړی دی کا ضرر ورته به ملاويږي ولو اسكنها هذا یو خبر را لخذ ته دومره خوشاليږي ما تر اوسه پورې هم تاسو لپاره لاسونه پړقول لګ متوجه شي ما تاسو ول خبره نیمګړې ده لګه پاتې ده که یو کور کې خزه ته ځان له کمره ور کړل اغي دروازه و دغه د قلب کېدلو طریقه و نبی علیه د کور نشي غختلې بس دا کمره پورا ده البته چې بدی کې لیټرین ني بدی کې به وصل خانه به د کم د پخلیزي سوته وي هغه ته نغری وایو دغه نغری کچن چی دای یا دی کې وسخواس جوړ کړی اعلی د کور مطالبه به ټیک نه ده مدوم رضی کار کیږي نو سامان دی محفوظ اور به بندو به چتم کول کوو به دا بغلیم مخلیم کول شي بهر دا خبره چې یو ځای به وسیږي خدمت به مې د مور او پلار کې د خويندو به مې خدمت کې د ورونو به مې خدمت کې د ټول په ښه زمانه زیته دي کې ټیک د کني زور زبردستی به نشته د شریعت د طرفه باقي ثواب ورته ملاويږي منګم خزو ته تا دغه ورکو تعلیم وتورکو کوي خدمتونه ثواب درته ملاوي وګورئ ولو اسكنها كچری دا خزي وسوله في بيت بيو کمره کې من الدار د کون مفرد انسان لکمره وا ولو غلق دغه د بر تعالی کفاها خزي د بر کافي شو ځکه مقصود چې قد حاصل شو ولو ايمنا والديها د خسلیم حقوق شته جنې ته وای جنې ته خزي ته چې یاد ساته غره مور بلار دینه ما مچ روزانه را خوشي یا دې د مې ورور دی او د مې خور دا دلته ما واستقي څه خرابای پوهیږي پدې بس مفتابه را یاد چې افتکی یو پیر مور بلار راتللی شي ملاقات لا شپې باندې کې ورځلا او کال کې به نور رشتہ دار راځي نه چې روزانه را خوشي هغه خاون راځي روزانه دی راځي اڅو کوی سي راتللی شي شپه ورسره نه کې ځان له بوسه کېږي نه به شیطانتونه وته کوي خبرې اترې دی وته کوي ورسره کوي ولو خوند د حق شتري ايمنا چمنه کې والديها مور بلار د دې خزي او ولدها بچي د خزي من غیر چې د بل خاون نه اهل دخزي من الدخول عليها دینه چې داخل شي د خزي دا لأن المنزل چې د ملکه منزل خو بهر حل سړی دی هک کوري ولا مہر کې ورکړې لکه نن سبا وای خزي له کور مہر کې ورکړې وغیرہ څنور څه نه پری دی معنی ابل برون سوالو کو یو اوس سمنګ څوک طلاق کو څنګه بغیرت کور د خپل کور دی ان کې بتا لازم ده چې بل کور ورکړي دا خدای خپل مہر کې ورکړي هغه دومره خکې چې بل د نه غواړي دایم دا غي احسان دی ته چې ما ورونو ځان سره پری دی دومره بے غیرت ته پدل لګي پیږي کنه په خبرو باندې بيدا کور خلافري د کوي چې دا زب کوي ورکوم بل د مستقل ونی ځان لا ام در باندې لازم تل د دې خبرې کې هغه کې هم دراسه ورونه نه دي کوم نه پریدم او هغه کوم نه پریدم وګورئ کما دي ځکه منزل دی صورت کې منزل ملک د خاوند دی فلو خاوند ته حق د منشتره من دخول ملکه چې څوک د ملک داخليږي او څوک نه داخليږي څوک بریدي څوک نه بریدي منه کوي او نه منه کوي البته ولا يمنعهم من النظر اليها نب منی کوي داخلك اهل عيال مور بلاري بچي د بل خاوند من النظر اليها چې هغه دی خزي ته ګوري
وکلام او دې سره کلام کې دې نه به نه منی کوي فی ای وقت اختارو کوم وخت کې چې هغه غواړي په خبرو خو پیګو کنه ځکه کله دې نه من کې نو دې سره خو به مولي سب قطعی صله رحمی راځي او دا خوري ناجایز ده لما فيه ځکه به دې منع کې د نظر او د کلام نه من قطعات الرحم اصل رحمی کټ کیږي وليس له في ذلك ضرر اعتراض ندی کې وسلی تم ضرر ده سړی ته سره ضرر شته دی نه لکه خبره اترو کې هغه سره ناسته کې ضرر شته وليس له في ذلك ونشت سړی ته بدی کې څه ضرر وقيل چاویلی لا يمنع من الدخول والكلام د دخول د خزه د اهل عیال راضی مور بلار راضی نه به منی کوي د کلام نه به نه منی کوي نو د څه نه به منی کوي ما درته ویلو شروع کې ډیر ټیم تیرول نه به منی کوي وانما يمنع منی کوي به هم دی ولر من القرار چې دی د خپل لور خور سره کینی قرار کوي ځکه فتنه چې فی اللباث دا په ټیم تیرولو کې دا او تطویل الكلام بغدو خبرو کې دا الکه زر خو نه ملګری هغه به خیامي خبرې دي چې څه ویمنو دا نشته چې پوه شو یو کو پوه نه شو خو قصه روانه ده وقيل چاویلی هم دا رجح رایدا لا يمنعها من الخروج ها دا خدا غورت للو مسله وا اوس دا ورتلې شي کنه نو دا کافته کې او بیر مور بلار خو لزی ټیک د شپه دینه کې شپه له ځان را رسي او کورونو خويندو کزینه شرط ریکال کې او پیرزي کاغم راضي دغه حساب دیکھا وقيل شاوی لا يمنع نب منی کوي هاذا خذ من الخروج الى الوالدين چې دا وزي خپل والدینو ملاقات تا ولا يمنعهما نب والدين من کوي من الدخول عليها چې داخلي کې بده خزا في كل جمعه بهر افته کې هم دا مفتبه رايدا وفي غير ما د مور بلان غیر کم محارم دي هغه کې تقدیر به سنتين دی یو کال کې دی ول ورزي او غو دی یو کال کې راځي او السيده سيده دا سینه چې نن مدار غلي نن مدار غلي نن دو کزما نن دیو کزما دا خزي خدا حقوق دي خو غوونم دا حق دی چې خزه بغیر د اجازه ته خاون د اجازه نه غیر خزه چې د تلم نشي او ته وایي چې جامع مامیر لنینځي او د مور بلار خدمت مې نه کې پټیک درایت سم بدانشته نو استاد وایم په مانشته یو زما د اجازه نه غیر کورنم نشي وتلې شپم والله کرانه بل ځای کې وکیل ته بیره وړي یو دا حقوق هم دي نو موږ چې کوم دي اصل کې صلح کوو څه حقوق موږ خزه ته پری دي او سره تاغو پری خېدي خلم دې کنه وګورئ واذا غاب الرجل برهل شخوان تبل بنشتره کومه بشخوانم ته بوکلی کې دا پته ده سار کې بدن د فاصي کې خیای خنی بي خلاري ود سره یو زملاستي څه کې شخوان ته بما نس پاسي کې شخوان ته بولو ده مې ورسته بیراش لا سینځلي شخوانو بیم د لګ لګ زی مڅ کې دا زمونږ ژوند نه هیڅ بګینې شو ویلې کشل ویریو قوم راجمو کو چې لګ راشخوان بندو څوک را سمنینه او ابوی بدی وای چې دا ټولې ته پیدای څنګه نه ته دا شي ګران وران او هغه خوشاله زه تپم ما تپلو ما لانجه ما کوا نه کته د خزي هغه سوچ ختم کی خدا سوچ چې دی ظلم دی زه دی هغه سوچ نم کار نشي کولای یعنی دا نه چې د خزي منی او خزي او ته شیطانت کینه ناسي ترکار ټیک نه خاري شرعن دا څه کومه وګورئ لکشان واذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجيه فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا إذا علم القاضي نكبر وګورئ یو سړی دی غایب دی او داغه مال د دې سړي سره په قبضه کې دی د سره داغه خزراله او د تويزي خزایمه دا وی بالکل منمته خزای یو تصدیق وکي زما د خاون تاسو سره امانت پیسې پرتی دي دا وی دام منم دواړې ومنلې ته خزای یو ما سره د غایب خاون امانت پروت دی دوا اوس به تقاضي وي چې دا دواړه خبرې مني اوس له پیسې مورکا غیر خرچه ورکا په خبره پوه شولې او کچري د کس نه منل چې تی خزای نه منل چې خاوند پیسې را سره دي دواړه نه منل یا یو قاضي ته پته و چې دای خزله او د دې سړي د سره پیسې پرتی دي به هم قاضي ورته وی ورلوره که بس دا ختمه خبره ده پیښ ته وګورئ واذا غاب الرجل يوصل غائب شو وله مال دا مال في يد رجل بل سړي بلاس کې یا تعریف به هغه اقرار کولو چې ما سره پیسې دی یو
وبالزوجيه بدی مقرار کول چې پلان کې ته خزي فرض القاضي بفرض کی په ذلك المال کی نفقه زوج غائب زوجة الغائب وولده الصغار نفقه فرض کی نمور بلار بهم فرض کی دیم صورت وکذا اذا علم القاضي کله چې علم قاضي تذالک چې دای خزره دای مور بلار دی دای واړه بچی دی پلان کې سره مال له ولم یضرب به چا سره چې مال هغه په اعتراف هم نو کړي خیر دی لانه لما اقر بزوجيته دول مسلې دلیل بیانې اقرار بزوجيته مو کو چې ته خزای اقرار داغه د مال مو کو دوش فل کنه او تقاضي وی وری کړو لانه لما قرر کړ چې اقرار وکړو د زوجیت یو ولودیات یو ما سره ودی امانت پروت دی دوا نګوې چې دې اقرار وکړل چې ما سره کمال له خزي تی معنا خستلې شي او خزي خستلې شي المرء مواخذ باقراره دري اتیا نمبر ماده ده نا 77 78 نمبر ګورې یو ته هم ته ورسېدلو لما اقر بالزوجيه والوديعه فقد اقر اقرار وکړ چې ان حق لفظي حق داخذ لها خزي لپاره شو معنی خستل شي لان لها ان تاخذ من مال زوجي الکه خزي حق څنګه عليه سم د سيار د خودم رومه چې د خاوني ما سره مال دی او ته خزي دي کې دا څنګه پیدا شول دا اقرار څنګه عليه چې خزه د مال غستې شي دغه دلیل بیانې خزي ته د خپل نفقې لپاره د خاوند د مال نه د پیسو رخصتلو حق شته دا مسله خو یاد شو خزي د بارا د خپل نه خزله د خپل نفقې د بارا د خاوند د مال نه پیسې رخصتل حق شته جایز دی والله نو دا غیر خاوند مال دی او هغه سړی منی او دای خزره سړی منی نو خاوند مال نه وروالی کنه لأن لها زكاة خزي بارا دا جائز ده أن تأخذ جوالي من مال الزوجنا حق خپل من غیر رضاه بغیر د رضا د خاون کنیم راځي خستلی شي کا پوهیږي به کنه نبی علیہ السلام حضرت هندي ته ویل کنه خذي من مال زوجك واقرار صاحب اليد او اقرار د صاحب اليد چل کما سره کمال لیدا د دې د غایب خاون دی دم مقبول له اقرار د صاحب اليد د مقبول له بحق د نفس کې دا اقرار خزان معنی کوي څه مطلب ځان معنی کوي که خاون یې را لې وته ویل شي ازما دا خزانه ده زینه منما نو اوس به د جب نه ور کوي ولا نو ګوي دا اقرار بزان معنی شو کا او اقرار بزان معنی خو ټیک دی اقرار د صاحب اليد د چا چې قبضي دا غي اقرار مقبول وي په حق د نفس تاغه کې دا خپل نفس کې دا په حق د نفس کې اقرار کوي ها ګوي خپل مال ور کوي لا سیما هونه خاص کر دلته ځکه دې دلته خامخا به کار دی چې منو ځکه د خزي د نفقې بل څه طریقه نشته غواهان موهان نشته ښه لتعين طريق اثبات الحق في اقراره لعدم اثباته بالبينه ځکه دلته فقط د قوه طریقه ده چې د صاحب اليد اقرار وکړي فإن ولو انكر واورا کچری دی خاوند د دوړو نه انکار کړی وي تی خزانه ما سه مال نشتا یا یو منلې بل نه انکار کړی وي نه به خزي مال نشو خستله او نو ته قاضي ویلې شو چې دا ور کوله پوه شو به قاضي ته چیلم نه یا صورت کا وری فإن ولو انكر کچری دی سړي انکار کړی وي صاحب اليد احد الامرين بدوړو امرين کې دی یونا نو به لا برو ګوري لکه ما دا وقت خبر وکړه واقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه اقرار د صاحب اليد مقبول له بحق د نفس کی بهم سوي لا سيما هنا خاص کر دلته مقبول له تاسو دا کنه وجه سره مولوی صاحب دلته د حق د اثبات فقط یو طریقه د اقرار د صاحب اليد او کله اقرار نه د خزه په گواهی معنی کار نه کیږي کسلی اقرار ونه کړلو او خزه گواهی راولي نو څه کوي گواهان سره بار راولي خپل زوجیت ثابتي خپل زوجیت ثابتي یا د خاون مال ثابتي توجه که خپل زوجیت ثابتي نو صاحب اليد چې اخي خصم نه لري په خاوني ثابت ک بدی سره ثابتي او غیر ده نه رسېږي او کمال ثابتي نو مال خود دې نه ده د مدعی نه جوړيږي پتن لګي پوه شوي کنه که زوجیت ثابتي نو خاوني مدعا علیه ده غیر خو نه ده خصم نشو
او کمال ثابتې دا خپل خصم نه دی مدعی نه ده مدعی نه ده مدعی څوک دی خاوني دی پتن لګي پېږي کنه مګوان کار نو ور کوي نو نه قبلي کې بینه د خزي فيه بدی کی ولی لان المودع چې دی ليس بخصم دا څه خصم غونه دی مدعا علیه نه دی په اثبات الزوجیت علیه چې خزه ثابت کی گواهانو سره زوجیت د خلاف ولا المرأه نخذ خصم د مدعی نه ده في اثبات حقوق الغائب چې غائب حقوق ثابت کی فائدہ ثبت کله چې ثابت شول په حق ده کی د چې اقرار وکما سره مال لته خزي د حق کې کار ثابت شو اوس به متعدی شي غائب تم داغه مال داغه دي تخپل اقرار وکړو خزه داغه تا اقرار وکړو نو څه ول ورکا فإذا ثبت في حقه کله چې ثابت شلو دا حق د په حق کې ثابت شول دي مودع نتعدى متعدی بشي غائب تهم وكذا اذا كان المال في يده مضاربه الکمق صورت ده د سره د غائب مال ور سره ده به تور مضاربت پیژنې کنه چاله پیسې ورکې کته به کې کار کاوه پیسې دی وي عمل د بل وي د سره پیسې ور سره دي مضاربت د غائب خاون خزیراله زی خزیما دو منلاو دا مال تاسو سره مضاربت کړي دی ویلاو مضاربت کې مال امانت ټیک شو وكذا اذا كان المال في يده مضاربه وكذا الجواب في الدين دغه بسله دین کیم دا چا کی د قرض دی وی منل چاو ما پوری قرض دی امانت نه مضاربت نه دین او خزي سویل چې زی خزي مدواړی ومنل ٹھیک ده به عمر کین وهذا كله اذا كان المال من جنسه دي کې نور قصې دي خو څنګه بيودي کا وهذا كله اذا كان المال ملک ابدا صورت چې خاون دا خزه چې دا تبر دغه مودعنا یا د مضاربنا یا د مدیون خپل حق رلی دا ال چې د خزي د حق جنس غسرو د دې حق غنمو کې غنم غسرو د دې حق پیسو کې پیسې غسروي اوس کې خلاف الجنس غسرو مطلب غسره ده د دې سلی سره مودا سره د خاون گاړې ولاړو نه رسې پی یا شرطه کپڑے ور سره وي او دای ته خوراک کی راوړي نشي راوړي ولی به بچ کوي به د شی راوړي خرڅي به خپل نفقه به حاصلې نه به خبر غایب مال خرڅول شي غایب مال خرڅول جایز نه دي دغه اجازه نه غیر پوهیږي کنه به نو کم جنس ته دي حق او دغه خلاف الجنس د مودا مضارب مديون سره به ته غستلې وګورئ وهذا كله اذا كان المال كالجود مال من جنس حقها د جنس د حق د خزو یعنی نفقه ولو دراهم مثلا دنانیرو د معنی خلک لیبه یا طعام غنم وړو او کسوتن یا کپړو ته ضرورت کپړې وي د صورت کې به ټیک ده من جنس حق د خزي د جنس هم کپړو کې وداله یادوخه اما اذا كان هر کله چې و مال مودا سره د مضارب سره د مديون سره من خلاف جنسه د خزي د حق د جنس خلاف ولا تفرض النفقه فيه خزي د بار به نفقه به نه فرض کیږي ولي لانه يحتاج الى البيع يحتاج وسخ احتياج دی بيع ته اما ویلو د غایب مال خرڅولې ولا يباع مال الغایب د قاعده ده بالاتفاق نشي امام سب بنظمانی ځکه نشي هغه مولوی سب د منینا چې کس حق نه ادا کوي نو د هغه مال لغنه بزور والا او خرڅ کا د چا چې په حق دی غلې ورکا هغه در سره منی نه دا کار پدل لګي پوه شوي کنه ته افلاس ویلې کیږي کا چا نه مدیون باندې پابندي لګول پوهیږي بدی معنی چې الک حق ادا کني ادا کوي امام صاحبین وي د څه چې ور سره دي داتې والا او خرڅ کا د چا چې حق دی غلې ادا کا صحیح شو خدا ال چې حاضرې دلته حاضر دی او امام سے بھی حاضر او غائب او خو یې سم جایز نه غني نو بل اتفاق جایز نشول فرد مال خرڅول دي صورت کې نه دی چې څنګه غائب دی ولا يباع مال الغائب بالاتفاق هر چې د امام سے برای ده فینه ولا يباع على الحاضر یقه حاضر مال خرڅول ټیک نه غني او په غائب هم دغه شان ده هر چې وای ماینده ما ده فلانه ان كان شان ده ان كان يقضى على الحاضر اگر چې دغه شان فیصله په حاضر باندې کیږي دا و بنسبانی یا يقضي قاضي فیصله کولای شي حاضر باندې صحیح ده کنه ولی
حاضر رای پیجندل چې صاحبین وي ورکا ورکول ټیک د کني ورکول پته ولګیدل نه ور کوي په زور ایتواله خرڅ کوي او حق والو ته حق ور کوي رای معلومه شو کنه نه ور کوي غیب رای معلومیږي هغه من کوي کنه کوي ګوره د پردې مال با صاحبین وي ته ال خرڅ چې هغه من او کی اچ غایب دې د منی پته نه لګي نن سبا پته لګي په ټلیفون وغیرہ باندې ګوره ان کان یقضى علی الحاضر هغه اگر چې به سلب حاضر کیږي ولی لانه يعرف امتناعه داغه من به جندل شي خلا يقضى على الغائب غائب معنی نکیږي لانه لا يعرف امتناعه داغه من نه به جندل کیږي وياخذ منها كفيلا دا خبر ورستل شوی دا څنګه بریدو با آسان دی البته د خزینه وکفیل والی برګوري کدي چې خاونه وای چې د لمه نفقه ورکړي و یو او یا بل څه مسله مینس کې راشي یا د لمه طلاق ورکړو نبی تعالی نفقت تاخیست دي سره بچو کفیل راکه کشری دغه شان صورتونه مخ ترال چې بین واپس والو ویږي به وياخذ وابخلي دي خزینه کفیل نظرا للغائب دي کې غائب د شفقت دي لان هذا خزج دا ربما ډیر کرته استوفت النفقه نفقه حاصل کړي او طلقها الزوج طلاق ورکړي او عدت يم تر شوی نشره فرق ما بين هذا وبين الميراث یو مسله بدله د برو ګوري منګه بلوز الته کتاب القضاء کی ویل ټول لګ برو ګوري د سړي سره ستاسو دی لکه خدای خو دې خر کزري و صابر مال در سره دی توجه او دا صابر غایب دی دغه کنه اچھا جی پرې دی دا یو سړی وفات شو او قاضي صاحب لداغه یو وارث رااله یا دو ورثرال گواهان هم ځان سره وصل او گواہی ورکړل چې وفات شوه دی دای مال دی او دای ورثه دی دای نه دی ویلي چې نور شته یا نشته نو حکمدار قاضي به دغه میراث راوړي دغه ورثه ول به ورکی ورثونه به کفیل نالي کې دي چې تاسو بل وارث روزي به تاسو نه بیخلو کفیل راکې دا به کې نشته دی پیږي به وګورئ فرق ما بين هذا فرق ما بين د دې مسلې کې جدل ته کفیل لکه زینالي الته به دا مسلې حواله ور کړی دا خل دې امدار مات کړی دا الته بيو کې دا واپس رمات کړی دا دلته غزي کړ کړی او بین الميراث غدار اذا قسم کله چې تقسیم وکړي د ورثه ترمنځ بین ورثه حضور بالبينه وباندې ورما تصویل ولم يقولوا گواهان ندی ویلی لا علم له وارثا اخر دا نه دی ویلی حيث لا يؤخذ منهم الكفيل كفيل بدنا قسل کیږي ورثونه امام سے وایخه وجه سره مولوی صاحب التا ورثه څوک دي د چا د پاره کفیل علی مغفول له مجهول دی مغفول له چې مجهولی کفالت ټیک نه عدل ته غایب خاون دی خو معلوم دی لان هناك المغفول له مجهول دی وها هنا عدل ته معلوم دی چې غزوج دی ويحلفها بالله خزد بقسم ورکول کیږي قسم به وکي چې ما اعطاها النفقه چې هغه دتن هغه دی له نفقه نه د ورکړي دا قسم به ولي ورکي نظرا للغائب چې غایب تخیر